بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام ودرد للها درسونه روان دي مغربي فقه الفلسفه تاسو ته بیانېږي. پرون موږ وضاحت وکړو چې د مغربي مساوات دی او ترقي ده. د دې دریو سیزونو لپاره مغرب هر یو اصول جوړوي او هغې لپاره هر چې څه طریقې سره ازادي راځي، مساوات راځي او ترقي راځي، دوی هغه کولو کوشش کوي. د مذهب پروا نه کوي، د کومې معاشرې پروا نه کوي. دا موږ ویلو چې دا اصول دوی ځان دپاره جوړ کړي، موږ دپاره نه دي جوړ کړي. زموږ په هر یو قانون باندې دوی څه کوي؟ اعتراض کوي، خو موږ ته اختیار نشته چې موږ د هغوی په قوانینو باندې اعتراض وکړو. بیا موږ ویلو چې مغربي ازادي دا په دوه قسمه وه، یوه انفرادي ازادي وه، بله اجتماعي ازادي وه. د انفرادي ازادۍ وضاحت هم شوی چې د هغې نتیجه دا راوتې وه چې په هره معاشره کې د ښه او د بد تمیز وي. د مغربي فکر د ازادۍ سره د ښه او د بد تمیز ختم شو. دویم قسم چې هغه اجتماعي ازادي و مولوي صاحبانو. بیا موږ ویلو چې په اسلام کې د ازادۍ معنا څه و، مفهوم څه و، د هغې وضاحت وشو مولوي صاحبانو. دغه شان د ازادي د مذهب څه شی دی، د هغې وضاحت هم وشو. د مغرب د مساوات او تصور د هغې وضاحت هم تاسو وشو. د مغرب د ازادۍ دپاره چې کوم ادارې جوړې کړي وي د هغې وضاحت هم وشو. او بیا د مغربي تصور د ازادۍ نتایج هم راووتل چې د خیر او شر، د ښه او د بد تمیز ختم شو. مولوي صاحبانو دغه شان ته کې چې څومره دا تقریبا نتیجې موږ بیان کړې. نن به موږ راځو زموږ د درس عنوان دی چې د مسلمانانو معاشره کې بې الحاد ولې خورېږي. مسلمانان په مقدس مکه باندې یو کامل مذهب لري. د اسلام په شان د یو کامل مذهب هم په نورو مذاهبو کې د کامل مذهب نشته دی. ولې د اسلام د حفاظت ذمہواري چا اخیستې ده؟ الله رب العزت اخیستې. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله رب العزت فرمایي دا موږ نازل کړی او موږ حفاظت کوو. لکه د تورات د انجیل د هغې په باره کې نور چې څونه کتابونه دي د هغوی ذمہواري په قوم باندې اچولې وه، ځکه هغوی نه ضایع شو. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا علیه شهداء. مولوي صاحبانو د هغوی ذمہواري د هغې باندې اچولې وه. بل اوس هغه یو عیسوي هم سوال وکړو، ویره قرآن کې الله کوم ځای کې ویلي چې زه د تورات او دغه ذمہواري نه اخلم؟ ما ته ګوره الټه سوال مه کوه کنه، ته داسې سوال زه در باندې سوال کوم چې په قرآن کې کوم ځای کې الله ویلي چې زه څنګه چې د قرآن ذمہوار یم داسې د انجیل او د تورات ذمہوار یم. دا خو زما سوال په تا باندې جوړېږي. هغه وایي دا قرآن کې تکنیکي غلطي ده. تکنیکی غلطی پکې وي داسې ده چې قرآن ویلته خو اتانی الکتاب سورت مریم آیات نمبر 13 کې دا آیات چې حضرت عیسی علیه السلام څه فرمایي چې اتانی الکتاب، ما ته خو الله رب العزت کتاب راکړو، نو خو ماشوم کتاب خو سره نو. مې ګوره ته د سوال نه ځان خبر کړه، د سوال پسې منظر صحیح. لکه نبی علیه السلام نه تپوس وشو، اوچت کوي خیر دی، زه څه مشکل نشته. مولوي صاحبانو د عیسی علیه السلام سوال دغه نه خو ځان خبر که پسې منظر نه کنه. نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې تا ته نبوت کله میلاو شوی؟ حضرت آدم علیه السلام خو لا پیدا هم نه و چې زه نبي ومه. نو آیا اوس ته سوچ وکړه هغه وخت کې نبی علیه السلام خو دنیا کې هم نه و که نه؟ د آدم علیه السلام نه خو وروسته خو په اولاد کې را روان دی، تسلسل را روان دی. نو ما دغه شان ته کې د مطلب دا عیسی علیه السلام وایي چې ما ته وڅه کوي؟ الله رب العزت بر الله کتاب را کوي. په دې وخت کې په مریم علیه السلام باندې څه کوو؟ خلکو تهمت لګو. نو زه خو د خدای پیغمبر ما ته به الله کتاب را کوي. دا غونډه چې دې وخت کې د سره کتاب موجود و. نو ما ورته ویل ګوره دا سوال زموږ په تا باندې جوړېږي چې موږ تا باندې سوال وکړو چې څنګه الله په قرآن کریم کې ذکر کړي چې ما د قرآن ذمہواري اخیستې، من تورات او د انجیل هم اخیستې. ما دا نه ذکر کول، ما الله رب العزت بل آیات مې ورته چې دا ذکر کو والربانیون والاحبار والا ما دې کې سورۃ مائده د دې آیات چې مولا ذکر چې ما ګور الله ول دغه ذمہواري په چا چولې وه. مولوي صاحبانو په قوم باندې خبره راځو خپل درس ته چې موږ وایو چې اسلام یو کامل مذهب دی، حفاظت یې شوی. بیا اسلام ته په اوله لحظه کې د توحید درس ملاویږي، بیا چې دا بالغ شي دا ولې د الحاد د تورو تیارو ته ننوځي. د هغې وضاحت به کوم. مولوي صاحب عبارت شروع کړه.
د مسلمانانو په معاشره کې د الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم دي؟ سوال بنیادی سوال دا دی چې په مسلم معاشره کې چې کله ماشوم پیدا شي دې ته د توحید او مذهب درس په اوله لحظه کې میلاو شي د الله اکبر په لفظ سره، نو چې دا بالغ شي بیا د الحاد تورو تیارو ته ولې نه ننوځي؟ دا کوم وجوهات دي؟ د هغې وضاحت ضروري دی چې د هغې تلاش کړو او عمل پرې وکړو چې څنګه به د نوي نسل الحاد د تورو تیارو نه بچ کړو. یا مولوي صاحبانو، اول سبب چې دی دا فکري غلامي ده. دا فکري غلامي نه دی الله رب العزت موږ وساتي. اکثر دا مغرب زده خلک چې دي دلته دوی د دوی څه کوي که دوی دهریان نه وي نو سیکولر نظریه ښه خوښوي او اکثریت دغه طبقه ده. د مسلمانانو په معاشره کې هم دغه طبقه ډېره زیاته ده. نو اول څه شی دی؟ اول سبب یې هغه فکري غلامي ده. درس ټول موجود دی. عبارت وایي په مسلم معاشره کې الحاد د خورېدو اول سبب د مغرب فکر غلامي ده او د مغرب نه متاثره کېدل دي، ځکه مسلم ممالک معاشي اعتبار سره، عسکري اعتبار سره، سیاسي اعتبار سره، تعلیمي اعتبار سره، ساینسي اعتبار سره نن سبا په زوال کې دي او مغرب په دې مادي اشیاء په عروج کې دي. نو زموږ نوې نسل د دې مادي طرف یا بولي صاحبانو موږ ګوره معاشي اعتبار سره، عسکري هر څه اعتبار سره موږ څه شی نن سبا لاندې ولې موږ په خپل دین باندې عمل نه کوو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ټولو د پاسه باسه چې کله موږ مؤمنانو موږ د ټولو د پاسه زمونږ په ښارونو کې به رڼاګانې بلېدلې، دوی په تیارو کې پراته وو. موږ به خوشبویان استعمالولې، دوی د خوشبویانو نه محروم وو. موږ به داسې قیمتي لباس اغوستلو چې دوی به ورته کتل، دوی باچاهانو به هغه راغوښتلو، دوی به استعمالول، دوی له به مهرونه په سکو باندې موږ وال. نن خو موږ هغه وخت کې مؤمنانو، بیا به موږ کې خدای دې په موږ کې ایمان راولي. زمونږ د ترقۍ راز په اسلام عمل کول دي. مولوي صاحبانو نو ګوره موږ اوس خو هغوی نه لاندې مولوي صاحبانو هغوی موږ باندې د بره دي په مادي ترقۍ کې. نو ځکه چې دا خلک وګوري چې هلکه تا خو واجبه خبره ده چې هغوی سره د کفر په ترقۍ روان دي، نو راشه سړی څه شي الحاد طرف ته روان شي. نو زموږ نوی نسل د دې مادي ترقۍ نه متاثره کېږي او اکثر ملحد شي او مغربي فکر افکار هم خوښ دي. ولې خوښ کړي؟ ښایسته نومونه د ازادي، د مساوات دی او ترقي د څه چې د خوښه وي هغه کوه. مولوي صاحبانو نوی نسل چې یورپ ته ځي اکثر د عیا شی دپاره خوښېږي چې والله بس هلته خو چې نه کوي په اونو کې د ونو پاڼو غونته کې ګرځه به چې سرې خوښی چې څونه د ښځې د خوښي ځان ته. حالکې هغه شی هلته نشته دی مولوي صاحبانو. نه داسې هلته رضا بالرضا ده. هلته داسې نشته دی چې تار یو جنۍ د لاس نه رانیسه او بس ورځ کمرې ته دننه کوه. دا خبرې هلته نشته دی. ځکه چې مغرب څه تیار کړي هغه دنیا ته لېږي، داسې دوی خپل الحاد دا نظریه هم ټولې دنیا کې. مولوي صاحبانو یورپ چې څه تیار کړي دي، یورپ چې څه تیارې دا دنیا ته څه کوي؟ ایکسپورټ کوي که نه مولوي صاحبانو؟ دوی دغه شانته کې دا د الحاد دا نظریه هم په ټوله دنیا کې ډېره په چالاکۍ او ډېره په هوښیارتیا سره خوره کړه. د مغرب د ترقۍ سره موږ ته پکار دی چې د هغوی ژوند ته وګورو چې په څومره څیزونو کې هغوی زوال پذیر دي. مولوي صاحبانو تاسو د هغوی ژوند ته وګورئ، نه د پلار د مینې نه خبر دی، پرون به موږ وضاحت کړی، نه د مور د مینې، نه د تره د مینې، نه د خاندان د مینې، نه د بل انسان یو غم او درد محسوسوي. که د یورپ هغه عوامو کې څه نه څه شعور شته دی، خو په دې مشرانو کې نشته دی. لکه دا اوس هغه رونالډو په کې د سعودي عرب کې د کرکټ فټبال والا فټبال ادا چې کوم دی، ګوره هغه د اسرائیل سره څونه بغض او کینه ساتي چې تاسو په دې فلسطین باندې څونه ظلمونه کوئ. هلته چې کوم هغه ځي د کابل چې دا د ورلډ کپ فاینل و، دا هغه یو د اسټرالیا یو هلک و، دغه ته ورننوتو ګراوند ته ورننوتو اکولي سره دغه موږ هغه به ګرفتاره موږ هغه نه به تپوس کوي به پولیس سټیشن ته بوتو ګرفتار کو او زه اسټرالیا ما زه د فلسطین د پاره کو. وګوره دای ته وګوره هغه څه شری مولوي صاحبانو هغه کې عوامو کې سنا څه شعور شته، خو دای چې دا کم قوانین جوړ کړی دي مولوي صاحبانو، نو دا قوانین دا غوي د پاره څه شری مولوي صاحبانو د زوال پذیر دي مولوي صاحبانو. دغه شانته کې خاندان ختم شو، څه شو خاندان ختم شو، دی الته اوس نکاح بالکل ختمه ده مولوي صاحبانو. د نکاح نه بغیر الګ او جنې وخت لري، نکاح خو پرې ته چې الګ د الګ سره وخت لري، الګ د سپي سره وخت لري. نو ته سوچو کمنډ د دې بس خو نه چې انسان یو فطري انسان چې دا انسان دا ټول موږ د آدم علی السلام اولاد یو، هغه هم د آدم اولاد دي، خو هغه ځان ته ډارون بچي، هغه موږ د ارتقاب د شادو بچیو، د جیمز بی بچیو، موږ وایو موږ د مسلمانانو بچیو، تاسو د آدم بچی استئ، خو تاسو څه شي استئ مولوي صاحبانو؟ تاسو خپل فطرت پریخه ده. نو رښتیا وایي ټیک ته چې تاسو خود بس 100 روپۍ مو ګټلې او د دنیا په لحاظ هم لږه ترقي کړې ده، خو نور په دې شیزونو کې د معاشرې لحاظ سره، اخلاقي لحاظ سره مولوي صاحبانو په دې لحاظ سره څه شو د ژوند د اصولو نه دی خبر، د لاس مقصد معلوم دی او د کلی مقصد معلوم نه دی مولوي صاحبانو، د سترګو مقصد معلوم دی او د ژبې. نو په دې شیزونو کې هغه څه شي دي مولوي صاحبانو ازوال پذیر دي. موږ له هغه معاشره په کار د لګه پرون چې موږ د درس کې کوم وضاحت وکړو مولوي صاحبانو، دا نتیجه چې موږ بیان کړو دا و نتیجې دي نور هم ډیر دي مولوي صاحب عبارت
دا فکری غلامی ختمول د چا ذمہواری ده؟ دا د دې علماء کرامو ذمہواری ده چې دا فکری غلامی به د یورپ من ختمو، من به عوامو ته د اسلام خو بیانو، د دې خلکو خباثت به ورته بیانو، او چې دا زموږ مړه خپل کار به کوي، بله مې خپل کار به کوي. نه، مولوي صاحبانو چې څنګه موږ خپل د مسلمانانو د عقایدو د تحفظ ذمہواری په سر ده، موږ خادمان یو د دین مولوي صاحبانو. نو دې کې دا یو شبهه هم ده چې زموږ نوی نسل اکثریت څه شی دی؟ د مغربي فکری غلام دی. دا فکری غلام ذمہواری ستاسو د کو ختموي او که نه ختموي؟ اوس وخت کې موږ د خپل ثقافت سره مینه کول پکار ده. دلته زموږ په پاکستان کې دا افسر افغان دی او دا نور دي، دوی نور ثقافتونه ژوندي کولو کوشش کوي. سندرې وایي دره رباب منګې وایي دا زما د نیا نیکه دغه دی وایي څه شی دی؟ او که لګیا دي که نه دا خو زما اجره کې به ما ته به رباب منګې پروت نه لګه. موږ له د اسلام ثقافت ژوندی کوو. دا ګوره موږ ویلي سیکولر نظریې خلک موږ بیان کړي، اووه نښې موږ ذکر کړي وي. مولوي صاحبانو اووه نښې موږ ذکر کړي وي چې دې کې دغه دي چې دا زاړه تهذیبونه را ژوندي کړي. زما د زوړ تهذیب سره څه کار دی؟ زما د توحید تهذیب موجود دی. په کوم ځای ته چې اسلام تللی هلته هغه ځای کې غالب شوی دی. موږ وضاحت کړی او که نه کړی؟ عربي ژبه چې کوم ځای ته لاړله، اسلام هغه داسې یو تمدن لري، داسې تشخص لري، داسې یو تهذیب دی چې کوم ځای ته لاړ شي په هغه ځای باندې غالب کېږي. نو د اسلام سره مینه پکار ده، د خپل ثقافت سره، د خپل احادیثو. یقینا درته وایم تاسو ته احادیثو د دې خو بیا خلکو ته بیانوئ، خپل ثقافت ورته بیانوئ، د اسلام مینه محبت ورته بیانوئ. دا چې بیانوئ د هغوی مذمت بیانېږي، اټومیټکلی خلکو خپل ثقافت سره مینه پیدا کېږي. او چې خپل ثقافت دې د منیر شاکر ته سپارلی، مولوي صاحبانو ستا ثقافت چې د منیر شاکر په لاس کې شي نو څه کېږي؟ نو امام بخاري رحمت الله علیه د محفوظ پاتې نه شو. ستا لږ وخت پس به هم دا منیر شاکر که ژوند په قرآن به اعتراضات کوي چې دا آیات د دې سره ټکراو دی، دا آیات د دې سره ټکراو دی، دا آیات دلته اختلاف دی، دا سره خدای د خدای قرآن زه نه منم. لږ وخت پس به راشي څنګه چې بل دغه صحیح اعتراض کو وایي دا څنګه د خدای کلام دی، دا آیات د دې سره ټکراو دی، دا د دې سره. نو مې ته خو په یو سترګه ړوند دي، دا ټکراو نه دی، خو د یو آیت پس منظر یو شان بیان شوی، د بل آیت پس منظر بل شان دی. موږ له خو موږ ته څه شی دی مولوي صاحبانو؟ دا هر یو آیت شان نزول هم ماته معلوم دی. ته د یو مسلمان نه تپوس کوې عالم ته راشه د دې آیات شان نزول بیان کوو، د دې ټکراو ته کوم ځای دی؟ نو یو سړی چې په خپله په سترګه باندې ړوند نو هغه له به څه وي مولوي صاحبان چې نه ښکاري ورته خو د هغه ګناه ده. نو مولوي صاحبانو خپل ثقافت سره مینه کول پکار ده. خپل هغوی د زناورو په شان ژوند کوي، نه کور پېژني نه مور نه بله کومه مقدسه رشته پېژني، بس صرف خپل خواهش پوره کوي. دوی د انسانیت د درجې نه لاندې ژوند تېروي، د مادي طریقې سره دوی انساني صفت نه محروم شوي دي. اکثریت یې هم جنس پرست او د زناورو په شان ژوند تېروي. په ټوله دنیا کې زیات جرمونه په مولوي صاحبانو ټولو کې چې تاسو ریسرچ وکئ، ټولو کې زیات زنا بالجبر، غلاګانې، ډکیتنې، قتلونه دا چېرته کېږي؟ دا په همدې یورپ کې کېږي. او ورسې شی بدنام کړي موږ یو. مولوي صاحبانو اول سبب څه شی شو؟ د مغربي فکري غلامي ده. دویم نمبر مولوي صاحبانو دا تعلیمي ادارې چې دي زمونږ په مسلمانانو ملکونو کې وہ یو قتل میں بچوں کی بدنام نہ ہوتا. شاعر سوئی یو قتل میں بچوں کی بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. دا تعلیمي ادارې ستا د نصاب دپاره نه جوړ کړي چې مسلمان په دې ترقي وکړي. مسلمان به په څه ترقي کوي؟ په قرآن او په حدیث به کوي. دا تعلیمي ادارې ټولنې د اکثریت پکې دا څه شی دي؟ د مغرب فکر فلسفه خورئ. څه کوي؟ د مغربي فکر فلسفې غلامان دي ورشته وي چې ته د مغربي فکر فلسفه هم دلته بچو ته بیانې نو اټومیټکلی اب پیغمبر څه پېژنې او صحابه څه پېژنې او بیا د خپل تعلیم نصاب نه به څه خبر شي چې یو انسان موږ خو دونه لاندې زوال ته لړګو چې یو پښتون په ژبه صرف خبرې کولی شو، خو زه پښتو نشم لیکلی. نو نور به موږ څه مخکې ترقي وکړو، موږ به لاړ شو په دنیا به موږ سترګو کې چا سره سترګې ملاو کړو. هغه قبرونو کې پراته دي چې محمود غزنوي رحمت الله علیه دی، ابدالي دی، ملا عمر رحمت الله علیه، دغه ځوانانو اوس هم دا د هغوی زور موږ نه وباسي، دا انګریزان، دا هندوان. یقینا درته وایم زمونږ مشرانو به په دوی باندې داسې نخرې کولې چې وروره اوس په موږ باندې دوی دا نخرې کوي. خو صحیح هغوی خپل تشخص او خپل په اسلام سره مینه کوله، موږ د اسلام د مینې نه لرې او موږ د غیرو په طریقو روان یو. مولوي صاحبانو نو دویم سبب مغربي تعلیمي ادارې د عبارت یو مسلم معاشره کې د الحاد د خورېدو دویم سبب په مسلم معاشره کې د مغربي طرز باندې تعلیمي ادارې دي او اساتذه دي. دا د مغربي طرز تعلیمي ادارې د مغرب د الحاد د خورېدو او اهم او لوی سبب دی، ځکه دی کې اکثر داسې نصاب ویل کېږي چې په هغې کې د الحاد طرز فکر وي او استادان او ټیچران داسې دي چې د مغرب نصاب ویل. مولوي صاحبانو دا چې څونه دغه دي کې اکثر پروفیسران
تاسو وی دا نصاب وای قدرت کار دیتے او فلسفه بار بار وی او ته به متاثر کیږي تبتی سکیږي ته چې هر یو فلسفه وي هر یو فلسفه چې ته وي او ته اتوماتیکلی دا نو دغه شانته کې د بعض استادان او ټیچران څه شوي د دینه متاثر وي نو سره چې دغه متاثر شي بیا اتوماتیکلی دا خبره په خې لګي ولو کا د اسلام خلاف دي دا زموږ چې دلته اسلامي ورشه کم ګوندونه دي اسلامي پارټي نه چې کم دي دا نېشنل انس کافر خو نه دي کنه دا مسلم لیگ والا څه کافر خو نه دي کنه دا پیپل پارټي والا څه کافر خو نه دي مسلمانان دي کنه او تا مان ځان ته مسلمانان وي خو ذهني تور د دې خلکو تابعدار دي نو دا اتوماتیکلی مولا سره نه لګي د مولا خبرې په بد لګيږي او د دې خلکو خبرې په خې لګيږي امول سه مخکې ځه د مغرب نصاب ویلو سلام مغرب نه مرغوب شوی او ملحد جوړ شوی نو هغوی نوی نسل ملحد جوړوي او د پرایویټ سکولونه هم په دې کې غټ کردار ادا کوي اکثر ګران او قیمتي سکولونه هم اے مولوی صاحبانو تا ته براشي تا ته وایي چې استاد وي بتا ته په انګریزي کې سلام اچي ګډ افټرنون ګډ افتا څنګه وایي ګډ مارننګ ها ته سوچو کا نو تا ته صرف انګریزي خوانان بدلته جوړ کینو په انګریزي خوانه کې خو کامیابی نشته کنه مولوی صاحبانو نو خلک کوشش کوي څه کوي ګران او قیمتي سکول کې بچي اچي نو مولوی صاحبانو عبارت او قیمتي سکولونه هم مغربي طرح زندگی د کوم ماشومان کو خورایي د دې بځای په اسلامي سکولونو کې خپل بچي داخل دي چې آخرت مو بچي سوال دا دی چې جدید تعلیم زموږ ضرورت هم دا ضرورت په څنګه پوره کړو د لحاظ نه هم بچ شوي د دې لپاره اکثر مدارس دا خدمات تر سره کوي لکه دارالعلوم حقانیه جامعه الرشید اے مولوی صاحبانو اوس دارالعلوم کراچي جامعه عثمانیه پېښور وغیرہ اے مولوی صاحبانو الحمدلله جامعه عثمانیه کې تور خپل بچي واچو هم پکې عصري علوم د ملاويږي ارسه پکې دا شانته کې د کراچي جامعه الرشید دارالعلوم کراچي الحمدلله غوي په ډېر جدید انداز سره کار کوي بیا کچری تخپل بچی په دې سکولونو کې مچم دې سکولونو کې هته د سوکا د علماء سره سوکا تعلق پیدا کا دینی ماحول کې ته دا بچی راغټ کو ولو کو دا په امریکا کې تعلیم کوي خدا بسې بیا به مسلمان او د خپل اسلام حفاظت وکول شي لیکن زه درته پروفیسوران خېما چې یو صحیح په سوالو کې د سره بیا جواب نه مشه ته د صحیح د جواب نه ولی ته چې کله میډیکل کې ته چې کله انجینرینګ کې ته چې کله دا فلسفه اتوماتیکلی بستا د غیر مذهب سره تعلق راځي دا زمونږ الحمدلله مولیان ټول دی عقیدې خاوندان یو مونږ یو بل عقیدې والا نشته په مونږ بس سوالو شي دا خو چې کله تا باندې بل مذهب والا سوالو کې نو تا نه بیا په جمی کې بدرمانه خولي روان چې خدای پاک اوس سوکم او جواب د یاد خو خوشاله به په جامو کې بنځيږي چې درته نه یاد نو مولوی صاحبانو بیا به خجالت نو دا خلک چې وي نو چې انسان جدید تعلیم اصلي خو سو کې چې د بچو تعلیم دینی تعلیم هم وګي دریم سبب د اسلام نه لري کې دل دی مولوی صاحبانو د اسلام نه لري کېدل دي انسان چې څومره خپل دین نه لري دومره غزر د عقیده خرابېږي نو اول په بچو د اسلام تعلیم هم د خپل عقاید او نظریات ورته یاد کړي بیا دوی په سکولونو کې سبق هم وایي د خپل مذهب اسلام دفاع به کولی شي او اسلام نه وزار کامل طور سره خبرول پکار دي نو بیا مجال نشته څوک ملحد شي او څوک بیا هم که ملحد کېږي نو دا به د لالچ د وجې نه ملحد کېږي مولوی صاحبانو دریم سبب څه شی د اسلام نه لري کېدل موږ له پکار دي چې د خپل بچو دینی تربیت دا ضروری دی مولوی صاحبانو سلورم نمبر چې دی هغه د اسلام خلاف مولوی صاحبانو په سوشل میډیا باندې پروپاګاندا ده په سوشل ټوله میډیا د اسلام خلاف ډکه ده لږ چرته په فروعي مسلو کې اورېدل وړه خبره اوس پاتې شوې ده اوس د سره خدای درته نه مني د سره مز اسلام در سره نه مني د سره وایي زه یو مذهب هم نه منم مولوی صاحب د الهاد د خورېدو هغه د اسلام او د اسلامي تعلیماتو خلاف په میډیا سلورم سبب څه شو پروپاګاندا د اسلام خلاف ډېره د افسوس خبره ده چې د مسلمانانو په معاشره کې چې کومه میډیا مسلط ده هغه د مغرب ترجمانی کوي او د اسلامي تعلیماتو خلاف پروپاګاندا کوي او د مغرب د افکار دلته خورول کوي د دوی مجبوری څه ده دوی ته د پیسو ضرورت وي د میډیا باندې دا ټي وي سنټري چې دي دا دوی ته د پیسو خو هغه ضرورت وي کنه خرچه لګيږي دګيږي نو دوی ته وایي چې تاسو نه د اسلام خلاف پروپاګاندا کیسه کې تا ته بشوړه ملاويږي سره دوی مجبوری وي دوی ته پیسو ضرورت وي نو دوی ته د یورپ نه سرمایه د دې لپاره ورکولای شي چې دوی څومره د اسلام خلاف کار کوي هغه ته هم عمره ډېری روپۍ او پیسې ورکوي شابه او دوی باندې کې د میډیا سنټرو کې ناشتي او وايي زما جسم زما مرزي د خځو د ازادۍ او اسلام څنګه نظرې درس ورکوي او موږ په خپل اوریدلې چې اسلام خود سړو دی خځو د لپاره به حق نشته نو موږ تم پکار دي چې داسې میډیا سنټر جوړ کړو مجبورونه چې د اسلامي تعلیماتو درس پکې ورکړل شي د اسلام صحیح ترجمانی پکې ورکړل شي خو رښتیا وایي اکثره چې ناظر ولا سپیکر بټنګي او د اسلام خلاف به پروپاګاندا کوي چې دا حدیث صحیح نه دی او دا حدیث صحیح نه دی د مسلمانانو دا عقیده خلاف عقل دا ته سوچو لکه دا منیر شاکر او دا چې انجینر مرزا او دا غامدی او چې دا خلک لګی دي
نو تاسو سوچو کې موږ لم پکار دی مولوی صاحبانو چې موږ په دې کې څوک خپل کردار پکې د خپل وس مطابق ادا کو. څلورم سبب دا شو. پنځم سبب هغه د علماء کرامو نه لري کېدل دی مولوی صاحبانو. د علماء کرامو نه چې څومره انسانان لري کېږي هغه به هغومره انسان د دین نه بیزار وي. نو خپلو بچو ته تربیت ورکړئ چې د علماء کرامو په مجلس کې ورته د شرکت کولو نصیحت وکړئ. نو انشاءالله چې کله دوی په دې پاک مجالسو کې شرکت کوي نو هیڅ مجال نشته چې دوی به ملحد شي. او کله چې د اسلام په باره کې کوم اشکال وي هغه به ورته جواب ورکړي. د علماء کرامو سره ربط پکار دی. مولوی صاحبانو دلته به علماو سره څوک کینی؟ علماو نه خو کافر جوړ کړي دي. علماو باندې خو دونه ملنډې وخي نن سبا وخت کې دا ګوره یو سازش د سازش لاندې مولوی صاحبانو دا دومره کار وکړو چې دوی خو وایي چې یاره الله ته که کنځلې کوي او رسول ته که کنځلې کوي او قرآن ته خو خلک دې نه پرېږدي. خو راشه مولا د مولا نه د خلکو څه وکړه؟ هغه علامه اقبال رحمت الله علیه دا شعر مې ویلی که نه د افغانانو باره کې وایي افغانیوں کی غیرتی دی کا ہے علاج مولا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو افاق کش کی موت سے افاق کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. دا علما دغه نه وباسه معاشرې نه معاشره به اټومیټیکلی تحریر شي. خو لیکن اوس د علماو خبره څوک اوري؟ علماو پسې خلک وایي دا قدامت پسند دي، دا تنگ نظر دي، دا دهشتګرد دي. هلکه موږ چې د الله قرآن موږ د الله قال الله قال الرسول فی سبیل الله خو دا تاسو چې دلته راغلی تاسو ته کوم روپۍ ملاویږي؟ نه، خپلې لګوئ. دا زه چې لګیم دا موږ درس کوو موږ له 100 روپۍ ملاویږي. صرف د الهی کلمت الله دپاره لګوي. د خپل وس مطابق موږ وایو چې څه شی شي موږ خلکو ته اسلام د الله د رضا دپاره. دوی باوجود بیا موږ له دوی څه کوي؟ بیا موږ پسې ملنډې وهي او کنځلې کوي. نو دا به د دوی خپل بدنصیبي ده. په ورځ د قیامت دوی نشي ویلی چې خدای څوک نه و چې موږ ته اسلام ښودلی وی. موږ خو اسلام دلته فری خو د دې فری باوجود هم تاسو چې نه زده کوئ نو هغه به ستاسو خپله ګناه ده. مولوي صاحبانو نو د علماو نه لرې کېدل او نن سبا علماو نه دې خلکو اکثر د سیاسي پارټیانو هم د سیاسي پارټۍ د ووټ په بغض کې هم بعضې خلک راشي د خپل جماعت سپورټ کوي علما پرېږدي. زموږ به ډېر یو ښه عالم وي حق پرسته علما دي. یاره وایي د تعلق جمعیت سره دی. ولې د جمعیت سره زموږ د ټولو تعلق دی. د ده په بنیاد دی بس دی نه اورم دا څه شی دی؟ وایي دا ډیزلي دی. بس فتوا در باندې لګېدلې چې ته ډیزلي بس مې اورم. حالانکه ته به ورته اسلام بیانې فی سبیل الله به الله بیانې. مولوي صاحبانو نو څه شی شو؟ پنځم سبب د علماو نه لرې کېدل. شپږم سبب هغه د ساینس فلسفه ده. مولوي صاحبانو په موجوده زمانه کې د الحاد د خورېدو دپاره چې کوم عقلي علومو ته بنیادي حیثیت حاصل دی هغه د ساینس فلسفه ده. د مذهبي طبقې ته پکار دي چې د جدید دا جدید اصطلاحاتو باندې دسترس حاصل کړي او شابسي لکه څنګه چې متکلمینو په زمانه کې د اسلام خلاف چې کوم عقلي نظریه د منطق پیش شوه هغې عقلي دلایلو سره ختمه کړه. نن سبا به علما کرام د دې اعتراضاتو نه ځان خبر ساتي او جوابات به دوی ته د دوی په ژبه. مولوي صاحبانو دا تاسو څه زده کړو که زده م نه کړه کالم ویو سم زده کړي دي. ګوره د ساینس د فلسفې نه چې دوی وایي دا نیوټن نظریه د کشش ثقل پیش کوي. په معاشره کې دا خبره مشهوره ده. وایي نیوټن ناستو وایي داسې تکیه ونې دوالې وه د سیو را پرېوته د په سر باندې. وایي نیوټن ویلي چې یاره دا سیو بره ولې نه الوځي لاندې راځي. نو ده بیا سوچ کو بیا نظریه د کشش ثقل پیش کړه چې په دې ځمکه کې یو کشش پروت دی چې ما ځان ته راکاږي. بیا دا وایي چې دا نظریه سټیفن هاکینګ په خپله باندې وایي چې یاره دا غلطه خبره داسې منګړته ده. خو ده دا نظریه د کشش ثقل پیش کړی دی چې څونه غټ وجود بل ځان ته راکاږي. د انور کې دونه کشش شکل دی چې دا نه هسیاري ګیر چاپېره ځان نه ګرځوي. موږ ورته وایو دا ماده ده. څه شی ده؟ نور ماده ده. دا ځمکه دا کره دا هم ماده ده. نو دا د ټولو نظریه د ساینسدانانو چې په ماده کې نه حیات شته نه پکې شعور شته نه پکې عقل شته. نو دا د حیات والا کار څنګه کوي؟ د شعور والا کار څنګه کوي؟ لکه دا ځمکه د سپوږمۍ موږ نه څومره لرې ده؟ 3 لاک څومره ده؟ 86,000 کیلومتر لرې ده. موږ سره ګاونډ کې ده لندې دغه د مرسي کاڼې د مرسي ورته دا زمونږ د ځمکې د سمندر د اوبه شاربي څه کوي؟ د کشش ثقل په وجه ما سره. نو اوس دا خو ماده ده که نه؟ په دې ماده کې دا دغه چا پیدا کړی دونه طاقت؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو تاسو د بیګ بینګ نظریه پیش شوي وي. تاسو به د ساینس مسایل دغه و د بیګ بینګ نظریه وه نظریه د ارتقا وه. دا غټې غټې خبرې څه نه څه موږ دعوه جواب دعوه تنقیحاتو کې دا ټول ویلي دي نه تاسو خبره څه که یاد کړي نه بیا به ذهن نه وتلي بیا راواړئ مولوي صاحبانو. نو څه نه څه به د ساینس دغه نه به څه وي مولوي صاحبانو؟ لکه د ساینس په ذریعه سره چې مذهب ثابتې دا څنګه دی؟ مولوي صاحبانو موږ ویلو د ساینس په فارمولو د ساینس په ایجاداتو د ساینس په څیزونو سره ته مذهب څه کېږي ثابتول څه خبره ده؟ خلاف عقل ده که نه؟ ساینس د سره بحث کوي؟ شاباسي ساینس د مادې نه بحث کوي. او مذهب څه شی دی؟
مذهب د کم دغه نه بحث کوي غیر مادي امور نه کنه لکه ما ډاکټر ته ویل چې دا د ذهن رفتار تیز دی کدرنانو سړی چپ شو مور ته ویل ګوره ذهن غیر مادي د دې سره منځ کې څه ټکراو نشته مادي خو غیر ذهن غیر مادي سي په تصور په سکند کې د جنت وکا خو لیکن دا رڼا چې د په سکند کې جنت ته نشي رسیدي د نور رڼا موږ ته څونه د پس را رسیږي اته منټه پس دا روانه ډډ ریل گاډي کې اته منټه پس ته رسیږي کله که په نور باندې زوال راو موږ له اته منټه وروسته پته لګي چې نور خو لاړو ورک شو چا هک کړی دی او کنه دا سټیفن هاکینګ نظریه ده کنه هغه وایي زه یېرېږم په تاسو باندې چې د دې د لپټاپ او د موبایلو کې وایرس یې که نه وي وایي چې دا وایرس راوځي او تاسو هیک کړي تاسو باندې قبضه ولګئ نو خو جاهلانو که نه هغوی خو د وحي د برکت نه محروم نو مولوي صاحبانو د ساینس نه به څه ناڅه خبره ستئ وم سبب چې دی هغه سوشل میډیا باندې دا خورېږي د الحاد د خورېدو هغه سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې چې د الحاد کوم کیسونه دي هغوی دا خورېږي په نیټ کوم ویب سایټ دي هغوی کې دا سہولت دی چې د انسان خپل تعارف پټ ساتلی شي انسان ځان پټ کړي اکثر پړهیدي دا کار کوي دا ممکن ده چې موږ په علاقو کې موجود وي او دا کار کوي او موږ ته چې پته نه وي که موږ نوي نسل د سوشل میډیا نه شو منع کولی نو دوی ته خصوصي تعلیم ورکول پکار دي د الحاد د ویب سایټ نه به دا مولوي صاحبانو نوی نسل د سوشل میډیا نه ځان د بچ کول پکار دی خپل اولاد که نه شو کولی نو مولوي صاحبانو موږ له دا پکار دی چې ورته چې د الحاد یقینا درته وایم زه په خپله په دې دا کې کار کوم زه چې اول رالم زه به د اعتراضاتو دونه والله تشویش کې واچولم چې خدای پاکه زه د سره څه وکړم دا اعتراض وشي او ته په یو موضوع نه خبر والله یقینا درته وایم په خپل ځان کې به دننه به ته کشمکش کې به شي چې دننه لاړې خو دلته خو عقیده ده چې دلته عقیده ده چې په خدای مې ایمان دی چې په هغه کې مې شک راغلو په خدای د منځ نه لاړو که نه بس زه خو بیا لاړم څه شوم بس چې کله په شک کې پرېوتې بس ته لاړې بیا تباه شو نو مولوي صاحبانو خپل نوی نسل که نه شو اول ورته ویو خصوصي تعلیم پکار دی تاسو بیانونو کې چې د چا جمعې بیان هغه دا لس دا خو خامخا بیان کوي چې نوی نسل د الحاد نه بچ کې ګوره نه دا نور ځان سره مخې ته کېده همدنه درس وکړه یقینا درته یو درس په طور باندې دا وکړه د عوام پوه کوي ګوره دا ذمواري ده مولوي صاحبانو نو څه وکړو چې نوی نسل د څه وکړو چې د الحاد ویب سایټ به مه کولاوئ ورته ویوئ او دا چې څیزونه به نه ګورئ چې هغې سره ایمان ته خطره وي د حکومت هم ذمواري ده چې بلاک کړي مړه حکومت دا خورئ حکومت خو دا سپورټ کوي مولوي صاحبانو ته اهل حق علما کرامو سپورټ دوی نه کوي د دې باطلو دوی څه کوي سپورټ کوي بھائی پیسې په دې ملاویږي ورته دی چې دا قرض والي بچټ کو وروسته موږ ویل بیا ورته هم که نه دی چې قرض والي بیا ورته وایي دا به څنګه خلاصې وایي یاره بجلي نور هم ګرانه که بیا یې ګرانه در باندې ګیس هم ګران که تیل هم ګران که بیا خو نشي راکولی بیا به څه کوي بس بیا د مسلمانانو نه سرمن وباسه بیا هم چې نه کېږي بیا به څه کوي وایي بیا د فحاشۍ اډې کولا وکړه څه وکړه دا خو د حکومت په سربراهۍ کې هر څه کېږي مولوي صاحبانو دی حکمرانان خدای دا ټول تباه و برباد کړي مولوي صاحبانو اتم سبب چې دی چې د مسلمانانو د معاشرې نه بېزاره کېدل دي د مسلم معاشرې نه بېزاره کېدل دي په ستا معاشرې نه د مسلمانانو لګولو سره اکثر خلک د دین نه بېزاره شي مولوي صاحبانو په وړي مسلمانانو ما په وړو خبرو باندې څه کوو اختلاف ما ورته ویل د خیر القرون نه روان دی دا نه ختمېږي خدا په وړو خبرو باندې کنځلې کول کفر فتوی لګول دا څه شي کېږي دا د الحاد سبب ګرځي یعنی بیا کمنټ ګوري فیصله کمنټ کوي مخکې موږ به ویلو که نه سالس پکار دی اوس موږ څه ویو سالس ویډیو ده ویډیو بیا چې څوک ګوري یا کمنټ کوي بیا وګورئ چې بیا خلک څه کوي د مذهب نه څه کېږي د اسلام نه بېزاره کېږي اتم نهم سبب د تصوف سره دعوت او تبلیغ سره د دې دا چې کم زمونږ د اصلاح جماعتونه د ده سره چې تعلق کم شي دا سبب جوړېږي ویوه د تصوف او دعوت او تبلیغ دې باره کې یو واقع ذهن ته راغله یو منټ صبر وکړه دا د کتاب چې د سړي لیکلی چې کشمیري چې ما مذهب ولې پرېږد ما چې جواب ورکړی چې زه اسلام ولې نه پرېږدم دې کې د یو واقع ذکر کړی وي ما سفر کوم په ریل ګاډي کې روان وم کراچۍ ته نو دا ویل د کې خو دا وایرس راجمع شوي چې هر چاته د الحاد دغه ورکړی چې ډاکنډور هر چاته وایي یو پړه لیکه جماعت راوخته تبلیغي جماعت راوخته ما له دعوت راکړو ما چې وکتل چې دا خو ټول څه پروفیسران دي څه ډاکټران دي تعلیم یافته خلک دي بیا په جهالت کې اخته وایي ما دا ته خدای هدایت وکړي چې اوس یو سړی ستا د الحاد تا سره نه خوښوي نو هغه ستا په نظم باندې څه شو جاهل درته ښکاري نو مولوي صاحبانو چې د دې خلکو سره تعلق وي نو هېڅکله به څه نه کېږي ته به نه ګمراه کېږي په تصوف کې په زړه باندې زور ورکول کېږي او تعلق یې د الله تعالی سره جوړېږي څومره چې انسان د خپل روحاني مرض علاج کوي دومره به عقیده په الله باندې زیاتېږي چې کله ذکر کوي په مخلوقاتو کې سوچ فکر کوي نو دوی به په زړه کې په خپله د الله تعالی د ذات تصور پیدا کېږي چې الله موجود دی او د بزرګان دین په اقوالو کې هم د دې تاکید شوی دی چې د الله تعالی په مخلوقاتو کې یو ساعت فکر کول د 70 کالو د عبادت نه بهتر دی دا فکر د دې لپاره کېږي چې د الله تعالی سره پېژندل کېږي چې انسان وګوري چې دا دومره ښایسته دنیا الله تعالی پیدا کړې نو الله تعالی ان الله جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی حسن خوښوي او الله په خپله جنت تیار کړی د حسن د پوره کېدو دپاره مولوي صاحبانو
څنګه دلیل سره پیژندل شي داسې الله چې څنګه دلیل سره پیژنې په احساس سره هم پیژندل شي کوئی تو دل پیران دي کوم چې د سنت او د قران د تعلیماتو علم ورکوي مولوی صاحبانو هغه پیرانو پسې تک پکار دی چې هغه متبع سنت به ګور دا دکاندارانو پسې بنه صحیح مولوی صاحبانو دا کینن درته ما هغه پرې د جدا مسلې د خمار دی ویل ګوره اکثریت ګوره بدعت خوري سوي بدعتونه خوري دا اکثر بدعتونه دا خلک په منګه خوري اور بس خلک دون ځان ته معتقد کړي د جنت ټیکټ بدل در کې لکه د جنت ټیکټ والا لسم سبب ادا الحاد د خوري دوا غریبي او فقر دی چې نبی له سلام حدیث مبارک دی عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقر ان يكون كفرا. انس رضي الله عنه روایت ہے نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې نږدې ده چې غریبي به انسان کفر ته ورسوي د مسلمانانو په معاشره کې غریبي ډېر زیاته ده چې کله په انسان باندې داسې امتحانات راځي نو اکثر د الحاد په لاره روان شي دي ته نه ګوري چې د دنیا ژوند په څو ورځې کې په مزو کې تیر شي په مشکلاتو کې تیر شي آخرت ته ورتلل نو دې خبرو ته نه ګوري او ګوري چې د مذهب په باره کې دوی څه وایي یو منټ دلته لږ صبر وکړه چې سوال وکړم دلته دوی څه وایي زموږ خدا نظریه ده که دنیا هم خرابه د آخرت خو هم ښه دی نو کارلر مارکس او د دهریان څه وایي چې مذهب څه شی دی چا بسې دا مذهب خو تاسو ځان دپاره ډال استعمالوئ مولیانو جاګیردارانو زمیندارانو مذهب خو د غریبانو دپاره د نشي کار کوي چې دنیا مې خرابه ده نو آخرت ګوره چې د دې سوال د جواب نه ته نه خبر او تا باندې دغه د دهري د طرفه دا سوال وشي چې مولوي صاحب مذهب خو تا د ځان دپاره ډال ګرځولې بیا به ورته ته څه کوې نه ته به ورته وایې چې مذهب ماله د ژوند اصول بیان کړي دي څه دي دا مذهب چې د مین نه زه وباسم په کوم اصولو به ژوند تېرم په دنیا کې 8 12 به خلک دي د چا په اصولو به وایي څه چې ځان له خوښوي نو یو غل سړی ځان له غلا خوښوي ډاک او چې ټول د غله شي ډاکو مار ټول د ډاک مار شي دا غلط اصول دی بل په 18 اربو کې به د چا په اصول عمل کو په کور کې لس خلک 10 کسان وي دغه لسو کسانو دغه نه برابرېږي مزاج نه برابرېږي د اصول جدا وي د اصول نه اصول موږ له د اسمان د وحي په ذریعه د مذهب په ذریعه موږ ته منتخب شوي دي مولوي صاحبانو نو د مذهب سبا کولی شي حفاظت به ته کولی شي مولوي صاحبانو او ګوري چې څوک د الله تعالی نه انکار کوي هغوی مزي کوي او په خپل ایمان ستومانه شي والله دا یقینا درته وایم ګوره که ایمان در سره نه وي ته د دې خلکو دا مالدار او دا ها وګوري والله سړی په ایمان ستومانه کېږي خو چې ته کله د ایمان لذت در سره وي د ایمان نه د علماو مجلس کې کینې نو ته به بیا به په خدای باندې به د ایمان وي لکه قارون باره کې به راتلو چې کله به خلکو کتو چې مزې خو د دري خو چې کله خدای غر کو به څه ویلي قرآن آیت مبارک دی که نه چې شکر دی چې موږ داسې نه وو او بل زموږ معاشره کې د وسایلو کموالی او بې انصافي د مالداره او ورځ په ورځ مالداره کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او دې سره معاشره کې الحاد خپرېږي که موږ په اسلامي تعلیماتو باندې عمل وکړو او زکات ادا کول پوره ورکول شروع کړو چا چې فرض وي غریبانو سره همدردۍ کولو سره به ډېر خلک د دې کفر نه بچ شي کوم چې مایوسه شوي وي د هغوی مایوسي به ختمه شي نو دا لس وجې مرزبانو د منټ صبر وکړه دا لس وجې دا غریبي چې دا دلته غریبي ولې ده په ټوله دنیا باندې غریبي ولې ده مولوي صاحبانو دا د چا د وجې دا د مذهب د وجې ده که دا د دې سرمایه‌دار او د وجې ده دا د کیپیټالیزم نظام د برکت ده چې سودي نظام دی دا سودي نظام دوی وایي چې خدای پاک رازق دی نو دا خلک د ولږي نه ولې مري موږ له دوی جنت نه راکړي خلکو له ډوډۍ ورکړي نو موږ ورته د رزق تقسیم انسان چې رزق ته څه ضرورت لري الله په دې دنیا کائنات کې پیدا کړي البته تقسیم ستا په لاس درکړی دی ته عشر کوه ته زکات ورکوه ته د اسلام د احکاماتو مطابق ته کاروبار وکړه احل الله البيع وحرم الربا الله حلال ګرځولې کاروبار او حرام ګرځولې سود تا سود نظام جوړ کړی دی د الله د احکاماتو نه د مذهب د احکاماتو نه د خلاف لګې نو ته بس خلک به مولوي صاحبانو په خېټه ماړه کې ته خو اسلام په پاکستان کې ته اسلام نشي د اسلامي قانون نشي سود نشي ختمولای نو ته بار ملکونو ته به تسوي مسلمانان ملکونه سودي نظام کوي دا مسلمانان ملکونه دی راجم شي د خپل وطنونو د سود لري کې به ته وګورئ چې دوی ترقي کوي نو مولوي صاحبانو دا یو لس وجې موږ بیان کړلې د الحاد د خورېدو چې مسلمانان به څنګه مولوي صاحبانو د الحاد نه خورونو کوشش وکړي چې دا تاسو هم په خپل باندې هم زده کوي دا کوي مولوي صاحبانو نو د رد الالحاد اصول او ضوابط رد د الحاد به څنګه کوي دا غي اصول به ان شاء الله سبا بیانو واخر دعوانا الحمدلله